نوې نخره در باندې ګورم خو خاندی به نه ښځې راځي په دغه ګنده چینه کې لامبي ګنده نالۍ کې لامبي او وایي دا چشمه شفا ده دلته کې بیا پرتوګ وباسي دا ډېره ګوره د دوا اوبه دي که دې ته څوک لړ شي نو نورم پلیتېږي دې له څوک لړ شي نورم پلیتېږي خو نورم ګنده کېږي په دې کې خالته ما وکاته د مال سوټي پکې پرتې دي هغه ځای کې دې ځای کې نو خامخا څاروي دي چې اوس راشي اوبه وڅکي متیازې ورکړي کوي سوټي به کوي ځناور دي که نه ای خو په دې پوهېږي خو نه خو لکه بس دا د خدای کارونه دي به خدای پاک دې کې شفایي کړي ده بس دا خلک یې دغه کوي دا کار بالکل ناروا دی دا کار بالکل ناجایز دی دا د ناپوهه خلکو کارونه دي شریعت چاله د دې اجازت نه ورکوي چې ته کمیس او پرتوک وباسه او دا یو ځای کې وغورځوه په یو پلوسه کې وغورځوه په یو بل ځای کې وغورځوه په یو بل ځای کې وغورځوه دلته کې یو جومات و جومات کې به خلکو غلط کار وکړو بیا به دی اوبو کې لامبل دا د دې علاقې خلکو مشرانو موږ ته ویلي موږ ته خو څه پته نشته دی دلته جومات غوندې و بیا دې خلکو روان کو بس چې جومات رانولی شي خو دا بوټي مو هلی شي مسلمانه د خدای چې جومات رانولی شي تاسو خیال وکړئ ګوره د دې نه په بر اوبه نشته دي د دې نه په لاندې اوبه نشته د کوزرت دلته کې دا اوبه رایستې دي او دې باندې خلک لامبي چا باندې خارقي سپوڼې وي دانې وي دلته یو لامبي خدای پاک شفا ورکړي که نه نو دا ډېره ګوره د دوا اوبه دي زمونږ چې یاد شي نو دلته کې غټې غټې پلوسې په دې ځایونو کې اوس خو دا وړۍ مړۍ دي دې نه به چا لخته قدرې نه ماتوله د دې دغه به یې کولو دا ویزبرګې دي وي د دې نه به چا لخته قدرې نه ماتوله اوس چې د دې خلکو دا عقیدې دغه شولي دی هغه پلوسې ملوسې دې خلکو ووالي دا پنج پیریان او دا وابیان مابیان دا ورکې دغه شو دې نه خلکو هغه غټې غټې پلوسې خلکو کورونو له خشاکونو له یوړلې دې نه به چا خشاک قدرې نوړو کاکا یو خبره به وکړم دلته کې ما یو پروګرام مخکې کړی نو کله چې پروګرام ما ریکارډ کو نو دلته راته یو کس ویل وایي دا ځای دروند دی او وایي تا باندې به بازۍ اوړي پرس کې خبرو کې ماښام به خیر نی ماښام به دا باندې په کټ کې بازۍ اړئ بیا ته څه نشي ویلې ورته قسم دی کولی څه ووایې یو په مرګ به ترې خلاصېږي داسې خلاصېدل نشته غیبانه مخلوق دی شته دی دا ځای ښه دروند دی او الله پاک دلته خلک راولي او په دې اوبو کې خلک لامي او الله پاک یې ښه کوي او دا اوبه دي او ویې ګوره ما اوس کله مونږ پکې مخ خلاص وکړو دا غلطې اوبه نه دي دا پاکې اوبه دي تا هر سړي ته ښکاري چې ګنده دي او دا ګنده اوبه نه دي پاکې اوبه دي او پاکې ځمکې نه راوځي یاره درون خو لکه دا دلته پیریان میریان خامخا زه خپله اوس هغه شوه لکه مونږ دلته دغه پټې دی زه ناوخته راتلم دلته پټي له دغه مې کول شیشې مو دلته لګولې نو شپې څوکیدارۍ ده لکه راځو نو زه ناوخته 10 بجې وي چې زه راتلم نو یاره دلته کې داسې شلنګار غوندې شو نو اوس خدای له به پته ما سره بیټري وه ما بیټري وواله خو ما څه ونه لیدل او دلته داسې شلنګار غوندې وشو لکه دا زنځیر غوندې داسې چې راښکې شي لکه زنځیر چې بنده راکوي شلنګار غوندې کوي غر دی که نه نو اوس یې به خامخا کاکا زه ویمه کیدی شي چا نه دلته سپی مې یا مال را خلاص شوی داسې تلی زنځیر وپسې نو اوس ناوخته 10 بجې وي چې زه د کوره راتلمه کلي نه همږه دا دلته دا بره پټې دی دلته راتلمه نو ما بیټري وواله وم بیارېدم خدای شته ګبراوم شومه خو لړمه بس بیا مې نور لارې نه په دې خوا روان نور ما اوس خدای له پته هر څه چې دي لکه ستاسو په خیال دا غیبي مخلوق نو دلته شته دا خلک شته دی لکه دا پیریان دا شته دلته کې او صحیح خبره ده خو دې چینې له چې خلک راځي که نه په دې کې خالته ما وکاته د مال سوټي پکې پرتې دي هغه ځای کې دې ځای کې نو خامخا څاروي دي چې اوس راشي اوبه وڅکي متیازې ورکړي کوي سوټي به کوي ځناور دي که نه ای خو په دې پوهېږي خو نه خو لکه بس دا د خدای کارونه دي به خدای پاک دې کې شفایي کړي ده بس دا خلک یې دغه کوي ما له یو کس یو ورځ خبره وکړله هغه سړی په پی ټي سي کې دی یقینه پورې کار دی هغه ماله وی چې ماله زما ملګری په پی ټي سي کې ماله وی چې یاره زما وړو باندې دانې دي یا خارښت دی او ماله چا وی چې د شفا اوبه نه راله اوبه د یالته بوځه یا ولې اوبه راوړه نو ماله بیا هغه ملګري ووي نو ما خدای شته ما نه به یېرې شوي نو زمونږ په دې سیند باندې مخکې ګودر و لکه کشتۍ به چلېده هغه سړي ماله ووایي چې ما د هغه ګودر د هغه سیند نه ما بوتل ډک کړو او ځان سره مې یوړو هغه سړي له مې ورکړو نو یقینه پورې کار دی
هغه سړي په یقین و هغه ماشومان په هغې خدای ښه کړ. نو کاکا یو خبره کوم لکه تاسو چې په اسې بیادبي دې ډېره معافي خو په دې اوبو چې یو سړی یقین کوي په خدای یقین ولې نه کوي نو بس تاسو وایي دې کې شفا ده که نه نو بالکل دا خو ماته یو قسم له شرک غوندې ښکاري ته پکې شرک خو نه دی. نو خدای پاک پیدا کړي ویم داس د قدرت نظام له وګوره که نه چې په بره اوبه نشته دی بره نشته اوبه دی خوا په لاندې نورو د دغه ډنډ نه پاخوا په خو غیبېږي دا او شګې دلته دا راکاږي روزي دا نه قدرت راځي. کاکا دا نو وګوره پکار چې دې ځای هم نه وي اوبه نو خو کنه. دا وګوره خبره دې منم صحیح ده باران وشي په یو ځای کې داسې کنده وي هغه کې ډنډ جوړېږي بالکل دا هم دغه شانتې ډنډ دی یا نو- دې ځای نه راوتي د دنیا نو چیني دلته دي روزي دا بس دا قدرتي دا نو صحیح ده نورې چیني اوچه شوې دلته دا نه ده اوچه شوي. صحیح ده خو ټول الله پراته ده ګندونه پراته دي دې نو خامخا یې به نه دا خو تر یو بغیر خبره دینه کوم خو- یو خبره تک یو منټ کې نه بس ها؟ اخیری خبره کوم ټیم ختم دی ګوره زه ته وې دا اوبه د شفا دي زه بالکل، خفه کېږه مه خیر دی بالکل. حقیقت خبره به زمونږ کوو په یقین دی او په الله هم یقین دی او په دې اوبو صحیح ده هم په دې یقین اوبو دی. هم ستاسو یقین دی خبره دي صحیح ده خدای یو پاک خبره شفا صفا ورکولې خبره ولې کوه زه کاکا دا پرتګونه چې کم دي زه شفا اوبو ته سړی راغی یو مرض یې راوړو دانه ده پې دانې ته رالو دانې ښه شوه د دانې په ځای پې 3 مرضه نور لګوي دا اوبه ګنده دي کلیام هغه دی ښکاري مخامخ بل دا پرتګونه کم مذهب کې راغلي چې دا ته بس چې ته پرتګ بوټي کې راولي دلته ولې امبای لکه واړه ټول راولي د غټو ښځو پرتګونه دي جامې د پرتې دي دلته کې بس. غټو ښځو پرتګونه دي تره نو نه دا پرتګ چې کوم دی دا په کم مذهب کې راغلی پرتګ ته دلته پرېږده ځوړنې که باد پکې لګي د غټو ښځو د خښتګونه ښکاري هغه د پرتګاخونه یې راځوړن دي هغه وګوره نو دا په کم بس مذهب کې دا خلک دغه کوي پرېږدي دلته نو کې څه ضرورت خو نو دا خو یو قسم لا د شرک دغه ده نشته دا دی. ګوره دا شرک دی په خدای یقین ساتل پکار دي دا پکار ده تاسو بالکل، منئ بېشکه تاسو د په علاقې خلک ستاسو په ځای کې چې یو غل راشي غلا کوي یا غلط کار کوي یو سړی نو منې کوئ به که نه بالکل ولې دلته کې یو جومات و جومات کې به خلکو غلط کار وکړو بیا به دی اوبو کې لمبل دا د دې علاقې خلکو مشرانو موږ ته ویلي موږ ته خو څه پته نشته دی اورې دلته جومات هونته و بیا د خلکو روان کو بس چې جومات رانولی شي خو دا بوټي مو هلی شي مسلمانه د خدای چې جومات نو رانولی بس شي د پرتګونه خلکو عقیدې دغه شوې که نه واو تره بس د علاقې خلکو له څه پیغام ورکول غواړي د بارایي خلکو له څه پیغام چې آیا دا د کوي دا پرتګونه دلته ځوړندی که نه څه وې نه څه وایم زه نو د دې خو ضرورت نشته دا خو ډېر ناجایزه کوي داسې دا د شرک نه دی دا یو قسم له د نه منلو خبره ده چې یو سړی راځي پرتګ دلته ځوړندی بالکل دا اوبه هم د نه منلو ځکه ده چې یو شی شر وی ظاهر ګوري خبر وي بالکل، اورېدلې خو دي دی که بالکل. په ظاهره تا ته ښکاري اوبو کې ګندونه دي اوبو کې چندخان دي په اوبو کې د مال بالکل او یو مال ورته دا سوټي خو پرتې دې دي نو بیا پې ولې یقین ساتئ نو بس خپل کوی صفا او بس کوي او په الله باندې یقین وساتئ ان شاء الله بس نو الله څه وی دلته چې څوک راځي څه وکړي راځي نه دی راځي پرتګ ځوړندی نه دی ځوړندی یو خبره شاټ نو وکړه دغه خو نه دي پکار دا جامې وامې ځوړندول او پرېښودل نه دي پکار او لکه چې راځي اوس خلک خیرن اوبو کې چې خلک راځي دلته کې دغه کوي ډېرې ګنده دي او ګوره کلیان نو بس داسې تیزې اوبه نه دي که نه چې کینې صفا کېږي هر وخت خو بس نری زیاب دی روځي لکه اوس وګورئ دغه ښکاري ګني دا نری اوبه دي را روانې دي بس الله دې راته خیر کوي ګرانو کتونکو د بابا سره هم خبرې وکړې خو بله مسله دا ده چې په ما خو به بېګاله بازۍ مازۍ پیریان نه اړئ دا ځای نو یاره څه ووایي نو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو د چشمه شفا یا د شفا اوبو په حواله سره راغلی علاقائی مسجد ته مولانا نور محمد صاحب را سره موجود دی دی نه به د دې حوالې سره یو څو تپوسونه کوو چې آیا دا کله جوړه شوې ده چشمه شفا او د دې په باره کې به ټول معلومات تاسو ته درکوو مونږ نو ویډیو پوره وګورئ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه حال دی مولانا صاحب خیر دی جی الحمدلله صحت مو ښه دی جی الحمدلله خیر جی شکر الحمدلله مولانا صاحب دا چشمه شفا چې جوړه شوې ده که نه د دې په اړه زمونږ ګرانو کتونکو ته لږ شانتې معلومات ورکوئ چې دا څه وخت نه جوړه شوې ده بل دلته کې ویلی کېږي داسې وایي دې ځای کې پیریان دي لکه ما دا دریم پروګرام دی چې دلته کې ریکارډ کوم مولانا صاحب نو دا خلک راته وایي چې ته به بېګانه چې کوم دی نه وځې یعنې بېګاله به ټیک یا مړ کېږي یا به ته په کټ کې نه ته چې سار راپاسې ته به په بل ځای کې نو حالان کې زما خو الحمدلله ټول یقین چې کوم دی په الله باندې ځکه چې غیبي مخلوق چې کومه دی هغه هم د الله محتاج دی الله پیدا کړي دی الله ژوند ورکړی دی نو تاسو څه وایي آیا دا ځای واقعي دروند دی او که نه بسم الله الرحمن الرحیم ملګریا خبره دا ده چې دا چینه د پخوا راسې ده ښه جي ګوره دا چینه د پخوا راسې بهیږي
اوبه دي نوم ورته کېښودلی شفا پانی نو دا خو دا نوم چې ایښی دی خو د دې نوم هم پته نه لګي چې ایښی چا دی د شفا پانی خو چینه ده اوبه روانې دي اوبه عام اوبه دي یوازې دا چینه نه ده دلته نور هم ډېر ښې چینې دي او هېڅ خصوصیت نشته دی په قرآن حدیث کې د دې اوس هېڅ خصوصیت نشته او نه دا ده چې کني په دې څوک ښه کېږي پوه شي په خبره بلکې زمونږ په دې خلکو اکثر خارخې وي دانې وي همدقه ډاکټرانو ته ځي که دې ته څوک لړ شي نو نور هم پلیتېږي دې له څوک لړ شي نور هم پلیتېږي خو نور هم ګنده کېږي پاکوالي په دې پلیتېږي عزتمندو د دې هېڅ حقیقت نشته او بله خبره دا چې دغه ځای دروند دی نو یاد وساتئ دغه ځای یوازې دروند نه دی دروند مرون هېڅ هم نشته پیریان دا په ټوله ځمکه کې دي خاص کر شاړو ځایونو کې هغه شاړ ځای دی نو خامخا پکې پیریان په دې مساجدو کې شته دی نو په دې مساجدو کې شته دی او دارنګه په مختلفو ځایونو کې شته دی ځنګلونو کې شته دی صحراګانو هر ځای کې پیریان پاتې کېږي دا خو لازمي خبره نه چې کنې دلته شته او هلته نشته مختلف ځایونه دي د هغې خپل خپل بعد ځایونو کې پاتې کېږي دا هم غلطه خبره ده چې یا به ته کټ کنې او یا به ته بل څه بل څه دا غلطې خبرې ده د غلطې نظریې خبرې دي سمه خبره دا ده چې پیریان ارزښت شته دی او چاته هم څه نه وایي که چېرته انسان ولګي نو یاره اثر شته دی بعض وخت انسان ته چې نو هغه تکلیف هغه هم رسولی شي کولی شي او نور دا خبره چې هغه ځای دروند دی او دا ځای سپک دی دا هسې خبرې دي هېڅ حقیقت د دې نشته ښه جي او دلته کې چې دا خلک راځي د پرتګونه وباسي یو به زه دا ووایم چې مولانا صاحب دا خلک راځي حالان کې د یو مرض سره وایي چې زما دانه ښه په دې 3 قسمه مرض یې نورې لګي لکه خارق هم پې ولګي ولې چې هغه اوبو کې ما دې باقاعده ویډیو کړې ده د مال ګندګي پکې ده د ډنګرو دغه شانتې بلها نور قسم غټ غټ چیندخان پکې دي حالان کې خلکو پکې حجامتونه کړي هغه بلیډونه او ماشینان او هغه قسم والله عالم چې نور بس څه پراته وي خو دا اوبه چې کومه دی بیا هم خلکو د شفا ګڼلي دي او دلته کې په یو غټ شرک کې دا اخته دي چې د پرتګونه دلته کې ځوړندی د غټو غټو زنانه او د پښتنو عیادارو پښتنو هغه پرتګونه کم حیا معنی چې خپل سر خلک قرباني هغه د عیالو پټیل ته کې ځوړندې دي نو تاسو دې حوالې سره څه وایئ لږه شانتې رڼا پې واچوئ ګرانو کتونکو دپاره مونږ په دې دا وایو چې دا کار بالکل ناروا دی دا کار بالکل ناجایز دی دا د ناپوهه خلکو کارونه دي شریعت چاله د دې اجازت نه ورکوي چې ته کمیس او پرتوک وباسه او دا یو ځای کې وغورځوه په یو پلوسه کې وغورځوه په یو بل ځای کې وغورځوه په یو بل ځای کې وغورځوه شریعت د دې هېچا ته دا اجازت هغه نه ورکوي دا د ناپوهه خلکو غلط کارونه دي او دارنګه دغه خلکو غلطه نظریې چې راځي او دا جامې دلته څه کوي ځوړندی او دلته یې غورځوي د دې هېڅ حقیقت نشته دا اکثر بیا خلک راوالي غونډې کې او تیلې وله ورته کې ویې سوځوي نو څه ضرورت شو فضول خرچي ده فضول کار دی ابس کار دی بد کار دی او غټه خبره دا ده چې زنانه هغه خپلې جامې وروړي نو بېعزتي وشي د هغې د جامو څه وشي بېعزتي وشي خلک چې دی نو څه کوي توغړی را توغړی نو دا کار بالکل ناجایز دی بالکل غلط دی او د بېعزتۍ کار دی نو څومره خلک هم چې دا ویډیو ګوري هغوی ته دا درخواست دی چې یوازې دا چشمه په دې طریقه نه داسې ډېرې غلط چشمې دي چې د هغې نه خپل چې دی نو هغه زنانه منې کول پکار دي او خپل هم لغونې عقل او سوچ نه کار اخیستل پکار دي چېرې دا کار زه کومه آیا دا جایز دی او که ناجایز دی نو د ښو عالمانو سره نیکانو حق پرستو سره په باندې مشوره پکار ده چېرې دا عمل چې کوم دی نو دا جایز دی او که ناجایز دی نو که جایز عالم بدل سمه لارو خی بیا کوه او دا خو بالکل ناجایز دی په دې خو د یو عالم فتوه نشته دی چېرې دا کار جایز دی یا د شریعت نه ثابت دی نو لهذا دې نه پرهیز پکار دی او دا په دې کې ځان مبتلا کول نه دي پکار او دې نه چې دی نو هغه لرې کېدل پکار دي بلکې دا ځان په دې انسان پلیتېږي او پاکېږي نه ځکه څنګه چې د ملګري ووایي د وکتل دی دلته راغلی د وکتل مونږ ته خو د مخکې نه پاته د ماشوموالي نه چې جیان ګندګۍ هلته پرتې دي قسم ګندګۍ څنګه چې دی ووایي دا ټولې ګندګۍ شته دا ټول د بېعزتۍ څیزونه هلته شته او هلته چې دی نو هغه ګنده خلک په هغه طرف هغه ډېر دي خاص کر همدغه دی له ځي لکه څنګه چې موږ مخکې ووایي چې دی د جوماتو او دارنګې هغه جومات کې بېعزتۍ کې دی په هغې کې چې دی نو هغه قسم بېعزتۍ شوي دي خو موبایل دی زه تاسو ته هغه نشم ویلی تاسو ته به څه ووایم
او نو دې کې قسمه قسم بې عزتۍ څه دي شوي دي په دې کې چې دی نو هغه د حیا اغوستلی شوې ده نو د دې وجې نه په هغه جومات هم دا حکم لګولی شوی چې دا جومات لرې کوي او د هغې ملبم بل ځای له وړلی شوی په بل جومات کې لګولی شوې ده او دارنګه چې دی نو هغه دا ځای اوار کړی دی خو بیا هم ناپویه خلک هغه نه پرېږدي خپل عمل نه پرېږدي هغې راځي که د مشرانو دې دی نه هغه غسلخانې هم ورانې کړي هغه جومات هر څه وران کړي دي